بسم الله الرحمن الرحیم. زه د خپل ټیم د طرف نه تاسو ته ټول ته خوش آمدید ویم. دا یو څو کیسونه تیر شوی میاشتو کې موږ سره شوي وو چې په هغې باندې زموږ ډي پي او صاحب قاسم علي صاحب هغې پې فورن ایکشن واغستو او ټیم یې وله جوړ کو چې د هغې ټیم انچارج چې و نو زموږ ډي ایس پي کابل شیر افسر صاحب، هغې سره شریف الله خان ایس ایچ او کابل، سید الله خان تفتیشي افسر، زاهد خان زموږ ایس آی او داسې د نورو تاڼو مجیب عالم خان ایس ایچ او د هغې ټیم هغې په یو څو ورځو کې او د هغې په غټ محنت باندې هغه کیسونه الله پاک ټریس کړه موږ ته او په هغې کې موږ له الله کامیابي راکړه. په تیر شوي روژه کې د ګلجبې روډ په غاړه ارشد صاحب د دې کور ته چې دی نو یو څو کسان ورننوتل او هغې نه د اصلي په زور باندې طلایي زیورات 55 تولې او 3,40,000 روپۍ او یو پستول دی ته واغستل او فرار شو. په هغې باندې نامعلوم اف آی آر وشو. تفتیش دوران کې چې دی نو موږ په هغې په ټیکنیکل سایډ باندې تفتیش شروع کو خو څه کامیابي پکې حاصل نه شوه. بیا د تفتیش دایره چې ده نو موږ نورو ضلعو ته وسیع کړه او هغه ته موږ ته چې کوم د ریکارډ هولډر او کوم د جیل نه ریلیز چې کوم ملزمانو په هغې باندې زموږ د ټیم کار وکړو او د هغې په هغه انټاروګیشن کې موږ ته یو 2 کسان داسې راله چې هغې هلته هم ډېر واردات کړو او دلته چې موږ کله هغې انټاروګیټ کړه نو هغې موږ ته دا وقوعه پلس دې سره چې کوم لاندې نورې وقوعې شوې په کانجو کې په سیدو کې نو هغه ټولې موږ ته ومنلې او خپل چې د دې څونه ګروپ و هغه یې ټول موږ ته وښول. په دې کې موږ یو محمد یوسف ول محمد علي سکنه سپین کاڼی مانکي شریف د نوخار اوسېدونکی دی، اوس فلحال دی په مندني 400 کې اوسېږي. دا چې دی نو دا سابقه ډکیت دی، په د لاندې نور غټ غټ کیسونه هم دي. د سره یو بل لوکل عابدالرحمن عرف خرکار دی مو سره موږ اریسټ کو، د علی ګرامي اوسېدونکی دلته نږدې کابل سره. د دې دواړو نه موږ ته نورې وقوعې چې کومې معلومې شوې نو په هغې کې زموږ یو علت 31 15/1/20 جرم 392 تانا کانجو، په دې کې کانجو ټاونشپ کې یو کور ته دا کسان وړېدلو او د هغې نه یو توله کالي، یو کلاشنکوف او یو تماچه وړې وه. داسې یو بل کیس و علت 85/9/20 تانا کانجو، په دې کې 45,000 روپۍ 45,200 روپۍ او 2 موبایل اخیستې شوي وې. د دې نه علاوه علت 17/12/1/20 دا د تانا سیدو شریف کیس دی، په دې کې 28 تولې سونا او 60,000 روپۍ نقد دی، دا هم دي کور ته وړېدلو او هغې نه د اصلي په زور باندې دا اخیستی شو. دې ملزمانو چې موږ انټاروګیشن وکړو نو هغې موږ ته مزید نور کسان وښول. د دې په انټاروګیشن موږ فضل الرحمن عرف شیخ ولد محمد جمروز دا د منګلور دی، فلحال دی په تاڼه ملکنډ کې اوسېږي. بل کس دی محمد علي ولد خورشید علي، دا د ټاون اوسېدونکی دی. دریم ورسره طاهر شاه دی. دا ټول موږ اریسټ کړو او دې نه موږ په دې کیسونو کې چې کم د دې د حصې مالی مسروقه چې کومه دې خرڅه کړې وه او د دې د حصې کومه پیسې رسېدلې وې نه هغه پیسې موږ د دې نه باقاعده طور برآمد کړي دي. په کومه اصله چې دې ډکیتي کړې وه، کورونو ته وړېدلو، خلک یې پیدا کړو، هغه اصلي هم ترې موږ برآمد کړي. د هغې تفصیل داسې چې محمد یوسف کوم موږ اریسټ کړی دی اوس جیل ته تللی دی نو د ده نه موږ 2,65,000 روپۍ، عابدالرحمن عرف خرکار د ده نه موږ 20,000 روپۍ، یو تماچه، فضل الرحمن عرف شیخ د ده نه 10,000 روپۍ موږ برآمد کړي دي. طاهر شاه نه 9,000 روپۍ، محمد علي نه 10,000 روپۍ، یو پستول. دا ټول د دې نه باقاعده برآمدګي شوې ده او بیا چې کم ځایونو کې دې واردات کړي دي د هغې موږ ته نشاندهي کړې ده چې دا ما داسې کړي دي دې طریقې سره
بیا دې نه علاوه چې کم دي کیسونه کې موږ سره مدعیان دي نو هغوی په دې باندې پراپر داویداري کړې ده. څه کسان دي موږ ته نور هم ښوولي دي، فلحال هغه لا ارسټ نه دي، د هغې نومونه تاسو سره موږ نشو شیر کولی. د دې نه علاوه موږ سره په کابل بازار کې په 22/8/20 باندې یو موټر سایکل سرکه شو. د هغې رپورټ وشو. په هغه رپورټ باندې زموږ ډي اس پي صاحب شیر افسر صاحب ایس ایچ او صاحب او د هغې تفتیشي ټیم چې دی نو هغوی فوراً کار شروع کو او په یو انفارمیشن باندې هغوی دا رحمان علي چې ستاسو مخامخ ولاړ دی دې ارسټ کو. د دې په ارسټ باندې فوراً د دې د ځای نه 15 موټر سایکلې یو برآمد شوې. بیا د دې پراپر مونږه کسټډي واخیسته عدالت نه. اوس هم د دې یو ورځ کسټډي پاتې ده. سره 10 دنه په دې 3-4 ورځو کې چې کومې برآمدګۍ شوي دي نو هغه ټوټل 36 موټر سایکلې برآمد شوي ده نه چې هغه د مختلف تاڼو کې د هغې د دې خلاف کیسونه درج شوي دي. هغوی موږ سره رابطه کې دي. بیا به پراپر هغوی خپلو کیسونو کې دې انټاروګیټ کوي او بوزي به. د دې نه علاوه چې کوم نور داسې موټر سایکلې دي چې د هغې په باره کې بعضې تاڼو کې اف آی آر نشته یا چا په خپله نه درج کړی نو د دې موټر سایکلو موږ مشتري کوو چې د چا وي په هغې باندې موږ د هغې انجن او چیسس نمبر یې لیکلي دي چې چا یې هغوی به موږ سره رابطه کوي یا به خپلې متعلقه تاڼې سره رابطه کوي. د هغې نه پس قانوني کاروایي ده او بیا به هغوی ته خپلې موټر سایکلې حواله کېږي. مهرباني.